افحسبتم انما خلقناکم عبثا دا آیتونه نه د اخیرني درې چې کوم بیان شو دا فحسبتم انما خلقناکم یو دوا درې څلور دا څلور آیتونه اخیرني دا ځان سره یاد کوي ښه د دې ډېر برکات دي امام بغوی رحمت الله علیه یو روایت راوړی دی وی عبدالله ابن مسعود دنهو یو ځل روانو یو سخت بیمار پروتو یو سړی بیمارو انتهایی ډېر سخت عبدالله ابن مسعود صاحب لاړو او په غوږ کې ول دا آیتونه وویل دم یې کړو پې شوپ یې کړو پې هغه الله تعالی فورن صحت ورکړو نبی علیه الصلاة والسلام دې تپوس وکړو ابن مسعود تا په دې مریض باندې څه ووی په دې غوږ کې ول که څه ووی نو عبدالله ابن مسعود صاحب ورته وویل چې ما دا آیتونه وویل افحسبتم انما خلقناکم دا مې ووی نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل زما دې قسم وي په هغه ذات باندې چې زما روح د هغه په قبضه کې دی چې کله یو سړی د یقین سره دا آیاتونه په غر باندې ووایي نو غر به هم د خپل ځای نه اوړه کېږي دا آیاتونه څلور چې دي نبی علیه السلام وایي زما د قسم وي په هغه ذات چې د هغه په زما روح د هغه په قبضه کې دی وایي چې بنده د یقین سره دا څلور آیاتونه په غر باندې شوب کړي غر به هم د خپل ځای نه خوځي او نو په مریض چې شوب کړي الله به ضرور صحت ورکوي نو دا موږ ته اجازه او تاسو هم د ټول د زه د اجازه در کوم چې سوره فاتحه او قل الله احد درې پیرې قل اعوذ برب الفلق ورب الناس درې پیرې او دا ورسره درې پیرې وایي درود شریف مخکې رسو شوب ګویې ضرور به الله تعالی مریض ته شفا ورکوي انشاءالله واورېدو نو ټولې وایي ښه په خپلو بیمارانو باندې وړوکې بیماري څوک بیماري دا وایي ضرور الله په دې سره شفا ورکوي دارنګ یو روایت کې راځي یو صحابي دی فرمایي نبی علیه السلام موږ د جهاد په یو لښکر کې ولېږلو او موږ د حکم وکړو چې سهار او ماښام ځان سره دا آیتونه وایي وی موږ لاړو سخت سفر او الحمدلله دې آیتونو په برکت سره نه زموږ مال ته نقصان ورسېده نه زموږ جان ته موږ صحیح سلامت واپس رالو نو ګورئ دا آیتونه ځان سره وایي ښه دقه شان شیخ الحدیث رحمت الله علیه په منزل کې هم دا آیتونه ذکر راوړي دي چې دې کې الله د مرضونو علاج او دفاع دا ټوله خبره ذکر کړې ده ښه نو دا ځان سره وایي بهرحال سوره مؤمنون په دې ځای باندې ختم شو